نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا صدق الله العظيم سورة الأحزاب يوشتم قرآن نهم نمبر آیت امخی رکو کی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا تابدار حکم بیان شو پدی رکو کی دا نبی علیہ السلام دا تابدار ملگرو کامیابی بیانی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کلد مدینہ منورہ ہجرت خوشو مدینہ منورہ کی دا جہاد اجازت ملو شو آغا اجازت دا جہاد کی نبی علیہ السلام دا بدر غزا اکڑا دا بدر پا غزا کے صحابہ کرام تا اللہ پاک لو یا کامیابی ورد یا لو یا غزا دا اخد شوا باقی کے صحابہ کرام تا تکلیف پرسی دا غین بعد سلورم کال ہجرت یا پنزم کال ہجرت کی اعتبار اختلاف دا علماء سرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام پا مدینہ منورہ کی مشرکان و کافران اہل کتاب کول متحد او متفق شل پدی مسئلہ باندی چب مسلمانانو باندی پیوزے باندی حملہ کی او مسلمانان کول پٹول باندی ختم کی اہل کتاب یہودیان عقیدہ مکید مشرکان سرا پدی غزا کی مکمل مرگتیا کافران سردار ابی سفیان چی پدی وقیل ایمان نورو دید مشرکان دا مکید طرفنا او بیاد طول کافران سردار مقرر شو قبیلو کی دا بنو اسد قبیلہ دا طلیحہ اسدی دا غطفان قبیلہ دا بنو عامر قبیلہ دا بنو سلیم قبیلہ دا بنو قریظہ قبیلہ دا طول قبائل را یوزیش دا دی تعداد لزرہ او اکثریت تعداد اعتبار اقوال دا علماء سرا پنزل لزرہ کافران را جمع شو صحابہ کرام و تعداد پدی مقبان دی دری زرد مشرکان و تعداد دلس زر نواخلا تر پنزل سزر پدی قبائل کی بنو قریظہ قبیلے سرا دا نبی علیہ السلام معاہدہ وادا یہودیان اہل کتاب خودوی ہم پدی مکہ کی دا مشرکان دا مکی سرا ملگرتیا اکڑا دا مسلمانان و خلاف کلچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا خبر پرسی صحابہ کرام مشورے ترا اوختن صحابہ کرام کی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ مشورہ ورکا کلچ زمنگا پارس کی دیو دشمن خلاف جنگوی او زمن تعداد او قوت کموی زمن طریقہ دا جنگ داوی جمن یودوی خندق مکنو دشمن خندق تنشی داخلی دی اخیر ناکام شد دا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ مشورہ نبی علیہ السلام و صحابہ کرام وفق نبی علیہ السلام صحابہ کرام حکم چی دا مدینی منورینا گیر چاپیر خندق کنو درینم ملا خندق صحابہ کرام تا حوالہ شو پلس لس صحابہ کرام باندی لس گزا خندق دا اس پار لشو پشپک رجبی صحابہ کرام خندق وکنو دی صحابہ کرام دا دیر لگی او دا دیر زیاد تکلیف باوجود دا خندق وکنو
کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل لاس مبارک باندې خندق کنو نو په دې وخت کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرام ته دعاګانې کولې. صحابه کرام هم لګیا دي په خپل لاسونو باندې خندق نه خورې وباسي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام هم په خپل باندې لګیا دي او د خندق نه خورې وباسي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم کله چې خورې وباسي نو فرمایي والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا والله لولا الله ما اهتدينا قسم الله كالله پاک من ته هدایت نوی کړي نو من به هدایت نو قبول کړي. یعنی کدا الله د طرف نه هدایت نوی نو من به نوی حاصل کړي. من با صدقیم نوی کړي ولا تصدقنا ولا صلينا نو من منځونه کړي. فانزل سکینه علينا یا الله په سکینه نازله وثبت الاقدام الا قینا کچر دشمن په من باندې حمله وکړه نو زمون قدمونه مضبوط کړه. ان الاولى قد بغوا علينا بشک دغه خلق چې دي دا کافران دي تجاوز او زیاتی کړي دي په من باندې. اذا ارادوا فتنه ابینا کله چې دي اراده کړي دا زمون د بیلارې کولو نو موږ د دین انکار کړو. نبی علیہ السلام په خپل باندې دا شعرونه لوستل حدیث د بخاری شریف. صحابه کرامو په جواب ورکو نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا. منګه خلک یو چې موږ نبی علیہ السلام سره په جهاد باندې بیعت کړی دي او په جهاد باندې موږ همیشه د پاره باقی. چې نبی علیہ السلام د صحابه کرامو دا کلمات اوریدل نبی علیہ السلام دیر جواب ورکو اللهم لا عيش الا عيش الاخره فاغفر للانصار والمهاجر. یا الله عيش نشتا مگر کشتان آغا عيش او زندگی دا آخرت دا او یا الله تبخن او انصار تا او مهاجرین صحابه کرام. نبی علیہ السلام چې کله خندق کړي په خندق یو غټ کاڼی راووت. حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرمائے وی من نبی علیہ السلام تا اوے چې دیجه کې مونږ ته یو ډېر غټ کاڼی راووتو او دا په دې ځای کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابو ته ز په خپل درځم دا زماتو په خپل باندې نبی علیہ السلام خپل کوز واغشتو غټ سټکه واغشتو او دې کاڼی ته چې اول ځل راواچو نو د کاڼي درېمه حصه ماته شوه او د هغې نه یو شعله اوچته شوه. نبی علیہ السلام وفرمایل الله اکبر په الله پاک مې د قسم وي چې ماته الله پاک د شام هغه سر محلات په دې خپلو سترګو باندې وښودل. دویمه پیره چې نبی علیہ السلام ګزار راواچو درېمه حصه بیا جدا شوه. نبی علیہ السلام بیا وفرمایل الله اکبر په الله پاک مې د قسم وي چې د مدین هغه سپینې ماڼۍ ماته الله پاک ښکاره کړې په دې خپلو سترګو مې ولیدې. درېیمه پیره چې نبی علیہ السلام ګزار راواچو کاڼي ټول مات شو او ویې فرمایل الله اکبر او بیا وفرمایل په الله پاک مې د قسم وي چې د صنعا د یمن دروازې ما په خپلو سترګو باندې ولیدې. کله چې دا خبرې منافقان واورېدې نو منافقانو ډرامې شروع کړې. وایي دا وګوره د یارې د وجې نه خندق کنئ او خیالات او سوچونه دا دي چې موږ یمن هم ولیدو او موږ شام هم ولیدو او دا علاقې هم ولیدې. نعوذ بالله نو دې ظالمانو بیا ټوکې شروع. صحابه کرام چې کله د خندق نه فارغ شو په دې وخت کې کافران را ورسېدل. مشرکان د مکې ټول راغلل، اهل کتاب ورسره دي. کوشش چې رو رسېدل وی کتل مدینه منورې نه ګر چاپېره خندق کې هیڅ صورت نه جوړېده سوا دغه شو جنګ وشو، نور لاس په لاس باندې جنګ ونه شو. خندق نه دننه صحابه کرام دي او بهر کې کافرانو په دې مدینه منورې باندې شل ورځې یا 25 ورځې
یا 10 ورځې محاصره وکړه. بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام الله پاک نے سوالونه وکړل، الله جل شانه د طرف امداد راغی، دومره تیز هوا راغله چې د کافرانو کټوې وګرځېدلې، اسونه او څاروي وتښتېدل، خیمې ووتلې. کافرانو بیا وګورئ نبی کریم صلی الله علیه وسلم نعوذ بالله په هوا باندې جادو کو، نو په جادو باندې زمون خیمه او زمون ارسه خراب کړ. دونو خو بدترین کافرانو چې هوا یې یادول په دې یم جادو. الله جل شانه په دې موقع باندې د کافرانو هغه زور او طاقت ختم کو او بالآخر کافران ټول وتښتېدل. نو دې صورت د سورۃ الاحزاب هم وایي او په دې صورت کې د دغه خندقونو تذکره ده. نو خندق هم ورته وایي، غزا د احزاب، ځکه چې په دې غزا کې د کافرانو ټولو ډلو په شریکه باندې، احزاب جمع د حزب، حزب ډلې ته وایي، کافرانو په شریکه باندې په مدینه منوره باندې حمله کړې وه. نو ځکه دې صورت ته صورت الاحزاب او دې غزا ته غزا د احزاب ویل شي. دا په 4 یا په 5 کال هجرت شوی وه. په دې کې الله جل شانه د طرفنا د فرشتو لښکرم راغی، تیز هوام راغله او کافران هغه ډېر ناکام او نامراد د مدینې منورې د علاقې نه وتښتېدل. نو په دې رکوع کې دغه واقعات ذکر کېږي. نور درس به انشاء الله سبا ووایو. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.